السلام علیکم دوستانو سوزاک لپاره د بوټي تخیم سه دعا برته کوي کده الله رضا او عام نن سبا ملاویږي دا کتل سي لختي غاړه دا او دینه بعد سوزاک نه بعد سوق لړم چې د سي علاقہ کې کتا سو سيږي سیال د ډاکټر نه یا دوايي موجود نه نو سوق سه لړم چې دی هغه لپاره دی استعمال در تخیم او دې سره یو بل بوټي کدا سوق استعمال کی نو دې سره یې د انسان ژوندم د منځ تل شي دا کتل سي دا بوټي دا ډیر اهم بوټي زکه ته ویډیو شیر کې ملګرو شدي کوي د تاسو ته هر هغه بوټي خیم سي تاسو په فواید وي او بل هغه کسان سوزاک لري زیات خارج کې اوسيږي حد نه زیات سوزاک وي او په یو دوام نه خکېږي هغه لپاره د بوټي خیم دا کتل شي مخامخ فی سبیل الله ملاویږي عام په لختو کې وړاله او نن سبا سیزن دا بل هغه کسان سره لړم او چی اول د مثال دوا نه نو دې استعمالو کوي د لړم زار یعنی کې دا په نیم ساعت کې د لړم زار ختمي درد هر سه آراموي نو زکه تاسو نه دا ملګرو ویډیو مخکې شیر کی نو څه کسان را پوره سیدی پوره استعمال طریقہ د خیمه اول دیتا کپام کړی د مردار بوټم وای دا کتل شي عام په لختو کې د نالوی په غاړه کې وړال دا کتل دا لختای دا صحیح سو نو سوک سے لړم چې خدای نه خواسته دا به 100 ګرام بوټي راواخلی 100 ګرام به تازه بوټي دا راواخلی دا شکل خو ګوي ساسته بیا یاد وي 100 ګرام به دا تازه بوټي راواخلی په چټو کې به وټه کوي او دې سره به تقریبا 15 ګرام تور مرچ هم تاسو وټه کول صحیح سے تاسو دا یعنی کې د چکنی په شکل کې جوړیږي لکه پیسټ سے جوړیږي نیمای به دا تاسو دا مثال پیسټ چکنی جوړ کړه دا به راواخلی په کوم جی باندې سو لړم شلای دا نیمای بوټي دا کومه تاسو جوړ کړه دا به راواخلی او په دغه جی به ورته ومخې دا کوم جی باندې لړم چې چلای دغه جنه بازو کا د زور کې وینه راوځي په دغه جی به دا ورته ومخې بیا کلاک په ټوټه باندې ورته وتړی او هغه نه باسه سومه پاتې سو دا به راواخلی ډوډۍ سره به یو کپل کېږي معمولی 15 ګرام خوراک راځي یو کپله به ورکي او یو ګلاس ګرمي اوبه وسوچ کی کله الله رضا واه کسان سره لړم چې چلی او درد نه آراميږي او تاسو پوهیږئ چې ډاکټر ته رسیدو مریضم خرابيږي نو همدا طریقه کار سره وکي ډاکټر که تاسو نه 15 ساعت شپږ ساعت یا 10 ساعت پورې لري نو ان شاء الله تاسو مریض به خیر او عافیت سره ډاکټر پور رسیږي او zarar به مرده نه رسي او ډاکټر تم بوم نه ته او د لړم لپاره هم دا بوټي استعمال کو ان شاء الله تاوان بینی بل د سوزاک لپاره راځم ډیر د ملګری د سوزاک سیاغه هغه ته وایرل ډیزیز وای خزینه سړی ته انتقال کیږي یا سړی نه خزه ته انتقال سي نو هغه سوزاک لپاره اندا بوټي یعنی کې علاج دا یعنی کې دا کتل شي زبیار د خم د عام ډنډ غره دا وبدي کتل دا په لختوی غاړه کې وړال وي نو دا بوټي تاسو پیدا ک ام دا بوټي سوزاک لپاره دا د سوزاک د خیم سے په لکا اور په خرچ کی حتی کې تش ادرار کې بیا ویني راځي پیپ راځي زور راځي بیا غ په بازو کال ایډز کې کنورټ سی یا سرطان د مثانه یا پروستات د غدود دای خراب کی د هغه لپاره دې څنګه علاج دا بل 10 ګرام تازه بوټي سار کې راخلی او په چټو کې به واچي یو به مخي یو ګلاس ګرمي وبو ور واچي لکه شربت په شان دی به جوړ کی دا بیان کې پنهاره تاسو چکی پنهارم سوچ کې بیا ما خام هم دسي 10 ګرام تازه بوټي راخلی او به مخي او بس دې کې یو ګلاس وبو واچي پنهاره به دا وچ کوي کله الله رضا 15 شپاړه سورو کې دنه تاسو سوزاک هغه سوزاک سنخ کې دن کې سوزاک وي په دې بوټي سره زی او دا پنساریانو سره نه ګورخه ځکه در تخیم دا باغ ترغلیو نو دا تاسو باید په خپل واخلی په لختوی کې عام ملاویږي او دا شیر په دې کې ملګرو سپام دې رن چې سو کختای و سوزاک باندې بیچارهګان لزوند تنگ وی او دا به پیسو دا تاسو یو شیر یا یو لای کول سره سی بل ملګری چې علاج وسو دینه تاسو موږ دا بل غټ مفاد او فائدہ نشته کړه الله رضای